السلام علیکم ملګرو. نن د عمران خان وکیل شیر افضل مروت عمران خان سره ملاقات کړی دی او د عمران خان څخه پیغام کوم تر وړلې پریس کانفرنس هم کړی دی. پرویز خټک حواله سره هم عمران خان څخه خبرې کړې دي. کم الزامات چې پرویز خټک په پی ټی آی باندې لګولي نو مې واقعیت حواله سره داغي حواله سره عمران خان پرویز خټک له یو جواب هم را لګلې. پاغي باندې به هم خبره کو نو ویډیو مکمل وګورئ. د عمران خان وکیل شیر افضل مروت نن پریس کانفرنس کړی دی. په دغه پریس کانفرنس کې شیر افضل مروت ویلي چې د عمران خان ورځ د قرآن تلاوت نه شروع کیږي او داسې شپه جیل کې نه دراغلي چې عمران خان پکې تهجد نه وی کړی جی. بل شیر افضل مروت دا هم وی چې د عمران خان په مخالفینو په عمران خان باندې دا الزامات لګول چې عمران خان نشئی سړی دی. نو نن د عمران خان په جیل کې تقریبا 34 ورځې مکمل شوې. 34 ورځو کې د عمران خان هر قسم ټیسټونه شوي دي او په دغه ټیسټونو کې هیڅ قسم داسې د ډرګز حواله سره معلومات نه دي مخې دراغلي چې عمران خان ډرګز اډیکټر دی یا هغه نشئی سړی دی. نو دا خبره د هغه مخالفینو غلط ثابته شوې ده. کم مخالفینو به چې په عمران خان باندې دا الزامات لګول چې عمران خان نشئی سړی دی او بل د دې خلکو دا خیال چې عمران خان نشئی سړی دی خپل نشئی د پاره په جیل کې وخت نشي تیرولې او هر قسم ډیل ته بده په جیل کې تیار شي. بل عمران خان درې سيزونو باندې ډیر کنسرن شو کړی دی. عمران خان چې کوم نن وکیلو شیر افضل مروت د عمران خان نه ملاقات نه راتلو نه پس ډایرکټ هغه پریس کانفرنس کړی د عمران خان ټولې خبرې هغه میډیا له بیان کړې دي. ټونه پهله خو عمران خان د پی ټی آی گرفتار خواتین او ورکرز د غي گرفتاری او ضمانتي درخواستونو باندې فیصله نه کېدل. پاغه باندې ډیر زیات افسوس کړی دی. عمران خان ویلي دی چې عدالت له دا پته نه چې دا د قوم بچی دي او د قوم بچی به بنیاد مقدمو کې گیر دي. بل پرویز خټک چې کم نو مې واقعیت الزام په پی ټی آی لګول نو دا غي حواله سره عمران خان وی چې پرویز خټک دا خبره ولې نه کړي چې په مونږ دومره غټ الزام لګول نو پرویز خټک صفه خبره ولې نه کوله چې په نو مې باندې د های کورټ د کمرې سی سی ټي وي کیمرې چا پټي کړې دي. بل یې دا هم وی چې په مارچ کې د جوډیشل کمپلیکس اٹیک کیس په عمران خان جوړ دی نو د هغه ورځ رجسٹر چا پټ کړی دی او جوډیشل کمپلیکس کیمرې چا پټي کړې دي. بیا عمران خان دا هم وی چې د 9 مې واقعیت د 9 مې باندې د کور کمانډر چې د کور کمانډر هاوس باندې په 9 مې کوم حمله شوی و نو د کور کمانډر هاوس کیمرې کم خوالاړي د کور کمانډر هاوس کیمرې چا پټي کړې دي. په هغه کې دی ګوري چې کم کسان په دای کې ملوث دي دغه خلاف ته اکشن واخلي. بل د پرویز خټک حواله سره عمران خان نور هم خبرې کړي خو دا غي نه مخکې د سره نور خبرونه شریکوم هغه ورېږي. بل چیرمن پی ټی آی د بڑھتی ہوئی مهنګای او د روپۍ قدر کې کمی او د شهباز شریف لندن ته تښتېدو باندې عمران خان ډیر زیات غوسه شو چې آیا قوم ته دا په نظر باندې نه راځي چې حکومت فارغېدو سره لندن ته واپس او تښتېدل صرف شهباز شریف نه نور هم د مسلم لیگ نون رهنما دي چې لندن ته تښتېدلي دي. او عمران خان دا هم وی چې د پاکستانی عوام د 13 میاشتو څومره تکلیف تیر کړی دی نو د ټوټل ذمہ دار پاکستان پیپلز پارټي جے یو آی او پی ایم ایل ان پاکستان مسلم لیگ نون پارټي ده. ځکه دغه خلکو د پاکستان چې کومه بیړه غرق کړی ده نو هغه تاسو سوچ هم نشئ کولای. مخکې اورئ مخکې هم څه کرپشن حواله سره نوې اپډیټس چې په دغه 14 میاشتو کې څومره غټ کرپشن شوی دی دا د سره هم شریک کوم. بل پرون مولانا فضل الرحمن صاحب ویلي چې د پی ټی آی خلاف عدم اعتماد زما خوخه نه و خو هغه ټول عوام ته هم پته لګوره. مولانا صاحب خدا خبره کړې ده او ټول عوام له دا هم پته چې په دغه پی ډی ایم حکومت کې کوم خلکو د وزارتونو نه مزه اشتري دي او کوم خلکو وزارتونو کې کم کرپشن کړي به هم عوام له مخې راشي سم مخې راغلي دي او سم مخې له هم راشي. وزارتونه چې د لملو ټول خلکو له نواغه ټایم چم دا خبره نه کوله خو چې اوس وزارت لاړ حکومت لاړ نو په یو بل الزامات شروع دي. بل یو صرف او صرف د چینای سکینډل مخې راغلي 2 سکینډل د مخې راغلي دي. یو د چینای سمګلینګ سکینډل مخې راغلي دي او یو 10 عرب اشتهارات میډیا ته ورکول دغه سکینډل مخې راغلي دي او دای په یو بل الزامات لګولې دي. د عمران خان وکیل شیر افضل مروت دا هم وی چې راتلونکي یو میاش کې کچره آرمی چیف جنرال عاصم منیر په دې باندې سټریک اکشن وښتو او دا ټول کرپټ کیسونه راوښکل. تاسو براتلونکي یو میاشت کې کیسونه وګورئ په هر یو پارټي باندې بلسلسونه زیات د سکینډل وي د کرپشن کیسونه روزي. بل شهباز شریف د حکومت اخرو ورځو کې هر ایم ان ای باندې پیسې هم تقسیم کړي دا سکینډل به هم راتلونکي ورځو کې روزي. کرپشن خو پرېدا نقد په تقسیم کړي دي چې دا واله په کروڑونو روپۍ په تقسیم کړي دي په یو ایم ان ای باندې کومه قرضه چې دغه راغشته و په اخرنو ورځو کې د آی ایم اف نه هغه ټوله په یو بل تقسیم کړي دي. دا زموږ د ملک حالات دي. بل رانا سنولا پنجاب کې په زورګونو تعداد کې د کلاشینکوف لایسنس ورکړی دی او د فی لایسنس مارکیټ قیمت 3 نه 4 لک روپۍ دی جی هغه شته شوی دی. دا هم بس سکینډل روز راتلونکي ورځو کې په 14 میاشتو کې د ملک سرمن د یو ښکړی د 14 میاشتو کې صرف او صرف
په یو کال او 4 میاشتو کې دای د ملک سرمن ویخ کې دا او چې کوم ډوکی د ملک پاتې شي هغه هم خرڅ کړي په کباړي لکه ملک بیړې غر کړي یار د خلکو په 14 میاشتو کې دا کم غټ کرپشن چې په 14 میاشتو کې شوی دي کنه هغه تاسو سوچ هم نشئ کولای دا موږ د ملک چې دا دومره هر څه ګران شوی دي همدغه کرپشن مین وجه ده چې قرضې شتل دغه په یو بل تقسیم کړي ده. خو اوس پراشو جی عمران خان د پرویز خټک حواله سره دا هم ویلي دي چې پرویز خټک د خپل سیټ نه هم ډیره غلطه فائدہ شتل ده دوهم ډیره غلطه برتیان هم کړي ډیر زیات خبري عمران خان د دې حواله سره کړي د پرویز خټک حواله سره چې دله مطلب د پی ټی آی د لاس د پہچان جوړو د خو چا پیجن دوم نه په پنجاب علاقې کې د خو زما د لاس د لما د کې پی کې یو ځل دغه ورکو چې ذاته د کې پی کې وزیر اعلی شوی یو ځل مې ولا هغه سیټ ورکو بل ځل باندې د ما ویم دا سینر پر خدای ما غړ غړ سیټونه ورکړي خو د دغه غټو سیټونو مکمل خپل فائدہ او چتا کړی د جی پی ټی آی پارټي له د هیڅ قسم فائدہ نه د ورکړي او چې دی وی بار وای چې زه پی ټی آی پارټي ختموم او زه د غي د پاره وتلم نو زه ګورم چې د مون ختمي او کومګه د ختمو دا نور هم داسې خبرې د خوغه د اخلاق له دایره بهر دي مطلب داسې خبرې دي چې زه کول نه غواړم د پرویز خټک حواله سره یو تشبیه هم ورکړی و کم چې د عمران خان وکیل هغه هم ډېر سټریک خبرې کړې وي خو هغه د ویډیو کې شامل نه غواړم تاسو کته هم شي ډېر زیاته مننه والسلام.